دغسې شملې د پښتنو اوچتې دې وي دغسې شملې د پښتنو اباد خدایه تل لرې حجرې د پښتنو اباد خدایه تل لرې حجرې د پښتنو اوچتې دې وي دغسې شملې د پښتنو اباد خدایه تل لرې حجرې د پښتنو اباد خدایه تل لرې حجرې د پښتنو حجرې د پښتنو شملې د پښتنو حجرې د پښتنو شملې د پښتنو دا خبر زه د اول کلیم الله ډېره شکریه ادا کوم چې د کلیوالو مهرباني ذمه واخیسته نو ډېره مهرباني کلیم الله خانه دا خبر ما ګروپ چیک کوایسله او ګروپ چې مې مناسبه ځکه نه وګڼله چې ما ویله چې دلته سره یو ځای شو دا نوي ممبران چې کوم کمیټۍ ته راتلونکې کمیټۍ ته ورګډېږي دا اوسي چې خپله مې چې ګپ شپ سره ولګېږي لیدل کاته اوسي سره خبرې به اردو نه صرف 10 منټه به زه اخلم بیا به یې رواله چټي مین مقصد دا شی و چې دا کومو قومو کوم کسان راکړي دي نو دا ممبران دې سره چې نه یا که دا قوم سره چې نه ایږه چې دی یو کس ما ته په فرنټ دا نور به یي ورسره ممبران به یي خو یو کس دی ایږو چې ما ته مشر جوړ کړي کیدای شي زه ایږه ته صدارت ورکړه کیدای شي زه ایږه ته سکرټریتوب ورکړه کیدای شي بورډ اف ګورنر جوړ کړه کیدای شي یو بله ذمهواري ورکړه نو چې دا څلور پنځه کسان مختصلي دي دا دې سره چیني او یو کس دی مشر خو مشر دې داسې راکوي چې کم از کم لږ دی ډېر د ایجوکیشن چې کم از کم کوشش دې دا کوي چې په عمر باندې ستري ځکه چې مشر او کشر کباره چې که نه مشر یې یعنې دا سپینو خلو له هغه نه بیا الله پاک حیا کوي نو داسې خلک شته چې بیا عزت قدر ورکوي نو کوشش دې دا کوي چې مشر یې ستري لږ دی ډېره تجربه یې سبق یې ویلی نو داسې یو کس دی بیا فرمان سره جمع کړي چې دا موږ قوم نه دا 5 کسان دي دا 5 کسانو مشر لانکي خان د موږ بل چې دا کمیټۍ ته چوره نوي کسان ورګډېږي دا بچیا تر سره نوټ کو خاص کر ځینې ډېر دي چې سبا که یو ذمهواري تر باندې راتله دا بوج تر باندې راتله که نه مالي کیدای شي زه مالي بوج په چیر د په دغه هغه باندې نو چې بیا سبا دا منټلي دغسې د تیاري چې هغه غسلی ده باقي ډېره خوښي محسوس کوم چې الحمدلله د کلي چې او د قوم چې و جذبه وینه چې تاسو ټولو قومو دلته کسان حاضر سله او انشاءالله که موږ دغه جذبه دغه کیسه دغسې په اتفاق کې که نو ناممکن کارونه به ممکن سي موږ لپاره موږ لیدلي دي کړی مه دي کلي په لیول ما نه دي کړی ضلع په لیول ما کړي دي نو بیا به ناممکن کار موږ والا انشاءالله ممکن سي نو بله چې داسې خاصه جنګ نه وه صرف دغسې ته مې ورغوښتو ګروپ چې مې کولی خو هغه مناسبه نه وګڼله ما ویلې سره یو ځای شو ګپ شپ کوو موږ به وینو سره نو یو بل ریکویسټ په دا کوم چې یو ټایم وښیي که نه نو مهرباني کوو چې هغه ټایم ته صحیح ټایم ته رسېږو چې کوم ټایم میټینګ شولی که نه نو هغه ټایمینګ پابندي کوو دا ډېره سره چې یا ډېر مزدوکت پیدا کوي هغه پیدا کوي چې اوس زه نیمه ګنټه لیټ یم لا زه ګنټه لیټ یم چې زه راتلای څه که نه زه له اسلام آباد رسېدای سه دلته په ټایم راتلای سه نو دا تاسو نه یو ریکویسټ کوم چې کم از کم کلي چې یو چې کم از کم دلته تاسو بیا په ټایم باندې راغلي یو نو کلیوالو زه د ټول 300 کلي ډېره شکریه ادا کوم چې دا هغه یې ما ته راکړې ده چې یوه بهترینه فیصله وکړي
الله پاک ته ما امداد وکړي. زه انسان یم، کمزوری یم، غلطیګانې به هیر چې په بهرحال الله پاک نه دغه شي امداد غواړم چې زه د 300 کلو معیار باندې په دغې فیصلې چې پوره وتراوړ شم. تاسو به دوار ته کو، زه به الله پاک نه غواړم نو انشاءالله داسې یو خپله سیټ اپ به جوړو چې خپل کلي خو به غفو خپل 300 کلي خو چې دا نورو نږدو کلو ته موږ مثال جوړ شو چې واقعي مشه منصور کمیټۍ ده. نو دا میټینګ مقصد دا چې څه خبرې وشي دلته نو کم از کم بیا تاسو لږ راخلو دا یې مه ګڼو چې رالو خبر مو واورېده بیا مو بیا بایپاس کړه. نه، مشرانو خبرې یارو چې خبر وشي چې کیسه وشي هغه ځان سره سړی بیا دغه باندې سوچ وکړي هغه وکړي. نو دا یوه مهرباني به کوو 2 ورځو چې 3 ورځو چې 4 ورځو چې تر مخته جمعرات پورې چې د چوره قومونه دي چوره ممبران جوړېږي یو دی مشر مقرر کړي هغه ممبران به یې ورسره خو دا موږ مشر ده نو دا به نامونه ماته راکړو دغه شي ته د یوجي کولو هغه باقي دا کیسه ده چې یوه کیسه به له هغه نه سره باسو بیا به موږ مینه محبت اتفاق راځي. دا زه ټکی نه ده زه اسلام چې مولوي صاحب زه چې ده دا ډېر ګناه ده نو دا زوالی به ورکو. یاره زه خو خپله یم شکر الحمدلله چې کمې مې نسته ده خو زه ځان د دا ټولو خلکو کمزوری بولم. دا ټول چې دا چوره ناست دي ټولو نه زه کمزوری یم. چې کله موږ دا زه ټکی ورود کړو سره بیا به موږ کامیابي. داسې دې سړی نه وایي چې زه پلان کې فیل یم زه ملک یم زه نواب یم زه پیر یم دا کیسې کلیواله چې یو راله بیا کلیوالي چې ټول یو برابر دي دیګه چې پلان کې خیل پلان کې خان پلان دا شای نسته. نو دا خواست کوم چې دا زه ټکی به ورکړو چې دغه شي نه موږ بچ شو. باقي نوره چې داسې خاص ایجنډه نه وه. تاسو ډېره مهرباني چې څوک دلته راله دقت یې وکړ ټولو زه زړه له تله شکریه ادا کوم. دا مې دعایي د کلي پاره د خلکو پاره چې خدای مو دغسې اتفاق راولي دغسې اتحاد یو دغسې په یوه جي باندې ناسته یم. دنیا کوم جي ته ورسېده موږ په شا روان دنیا مخته روانه ده موږ په شا روان دغه ضلع چې دی دومره مسایل دي چې که دا وزیر اعظم یو پاکستان جوړ شي صرف لکۍ ضلع باندې کار وکړي که نه نو دا وزیر اعظم 5 کاله د لکۍ ضلع ته نه ورپوره کېږي. دا وجه چې را ده چې هغه موږ خپل نیتونه زه ټکی چې زه یم نو چې دا موږ سره وباسو او په اتفاق شو نو انشاءالله داسې ډېرې مسلې دي چې هغه به موږ په خپله حل کړو. هغه به موږ ته نه حکومت ضرورت دي نه بې چا بل چا ضرورت دي خو چې کله مو خپله اتفاق فضلت مینه راځي نو هغه ډېرې کیسې به په دغه شي باندې حل کړو موږ سره. نو موږ ته بیړه نه ده پکار دا کمیټې خو 5 منټو کار د 5 منټو چې ته جوړم تو بیړه نه ده پکار. سوچ سمجھ سره موږ یو داسې قدم واخلو چې سبا بیا چا دا اعتراض نه چا دا کیسه نه چې یاره دا خو پلان کې خان دا غلط ده دا نه یو یې جوړه کړو مضبوطه یې جوړه کړو ښکلې یې جوړه کړو او داسې یې جوړه کړو چې دا 300 کلو په یک شي باندې اعتماد چې او واقعي دا کار کړی. نو بس دا خبرې وې الله مو خوشحال لره ډېره مهرباني السلام علیکم.